السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. او سړي لیکي او د ملاقات دوران زبانی هم راته دا وی چې زمون اولاد کېدونکي دی د هغې لپاره دعا وکړي، یا دا چې موږ څه دعا وکړو د اولاد لپاره چې پیدا کېدونکي دی، یا بیا دا هم کېږي چې وایي چې زمون اولاد شته او ماشومان دی او دوی د وړوکوالي نه د ځوانۍ طرف ته روان دي، په ځوانۍ کې قدم ایږدي، نو د دوی د تربیت فکر راته وي د هغوی لپاره څه دعا وکړو، څنګه د هغوی تربیت وکړو چې زموږ ماشومان د په سمه لاره او په نیکۍ قایم پاتې شي. د خدای پاک په فضل د جماعت اکثریت دا سوچ لري او هغوی دې طرف ته پام کوي چې څنګه د خپل د ماشومانو تربیت وکړو، یا کم از کم فکر ورته دی. او دا د خدای پاک ډېر لوی فضل او احسان دی په موږ احمدیانو چې حضرت مسیح موعود علیه السلام منلو په وجه زموږ سوچونه په دغه زمانه کې هم چې هر تن د دنیا په خواهشاتو کې گیر دی، د خپل اولاد لپاره هم موږ صرف د دنیا فکر نه کوو بلکې د دین د بهترۍ خیال هم پیدا کیږي. خدای پاک دا هم په موږ مسلمانانو احسان فرمایلی دی، په دې شرط چې مسلمانان دې طرف ته پام وکړي او په دې باندې عمل هم وکړي چې په قرآن کې په مختلفو ځایونو کې د ماشومانو د پیدایش نه مخکې نه واخله د تربیت د مختلف دورونو نه چې کله ماشوم تېرېږي نو د هغوی لپاره هم دعاګانې هم ښودلې دي او د تربیت طریقه هم ښودلې ده او د مور پلار د ذمهوارو طرف ته پام ګرځولی شوی دی. که موږ دا دعاګانې کوو او د دغه طریقې مطابق خپل ژوند تېرو او د خپل ماشومانو د تربیت طرف ته پام وکړو، نو یو نیک نسل مونږ وړاندې لېږلی شو.
په دې کې شک نشته چې د ماشومانو تربیت آسان کار نه دی او په خاص طور دې زمانه کې چې په قدم قدم د شیطان پیدا کړي دلچسپۍ په مختلف رنګونو کې هر ورځ زموږ مخې ته راځي، نو دا یو ډېر ګران کار دی. خو خدای پاک چې کله دعاګانې او طریقې ښودلې دي، نو دې لپاره چې که موږ وغواړو نو ځان هم او خپل ماشومان هم د شیطان د حملو نه بچ کولی شو. خو دې لپاره د مسلسل د دعاګانو، د خدای پاک د مدد، د محنت او د کوشش ضرورت دی. د یو مسلسل جهاد ضرورت دی او د حقیقي مؤمن نه تمه همدا لرل کېږي چې هغه به د خدای پاک سره تعلق جوړوي او ځان به هم او خپل اولاد به هم د شیطان د حملو نه بچ کړي. دا نه چې مایوس شي او ستړي شي او وویریږي او منفي سوچونه په ځان حاوي کړي. د منفي سوچ یو فکر انګیز مثال تېرو ورځو کې په یو خط کې زما مخې ته راغلو. یو تنده لیکلي وو چې نن سبا چې په دنیا کې د پیسې مقابله ده او د غیر اخلاقي سرګرمۍ انتها ته رسېدلې دي او د منشیاتو نوې قسمونه دي او د هغوی استعمال عام کېږي لګیا دی او د معاشرې چې کومه بېلاره شوې ده نو د دې عمومیت هم زیاتېږي لګیا دی. نو په دې وجه هغه لیکونکي دا لیکلي چې ما دا سوچ کړی چې واده خو بېشک وکړم یا واده مې شوی دی، نو بهتر همدا ده چې بې اولاده پاتې شم او اولاد مې ونه شي. نو دا یو انتهایي یو داسې سوچ دی چې د انسان مایوسه کوي. یعنی د شیطان نه شکست وخوړو، خپل شکست هم ومنلو او هغه د ټولو طاقتونو سرچینه وګڼله او دا مو ګڼله چې هغه هر طاقت لري او دا خبره تاسو کوئ. یعنی په خدای کې دا داسې ده لکه خدای هېڅ طاقت نه لري چې د اولاد د تربیت لپاره زموږ کوششونه کوي او زموږ په دعاګانو کې برکت واچوي. نعوذ بالله. او زموږ اولاد او موږ د شیطان د حملو نه بچ کړي. که موږ څومره کوششونه وکړو، دعاګانې وکړو، یعنی موږ به د شیطان چې کوم د شیطان په قدم روان دا کم خلک دي، نو هغوی ته به موږ لاره ازاده پرېږدو او د مؤمنانو نسل به ورو ورو ختم شي. دا یو ډېر خطرناکه او مایوسه کوونکی سوچ دی. د حضرت مسیح موعود علیه السلام د مؤمن کې دا سوچ نشي کېدی او نه پکار ده چې وي. حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کوم انقلاب پیدا کولو لپاره دنیا ته د خدای پاک له طرف رالېږلي شوي دي، نو د هغې برخه جوړېدو لپاره به موږ خپل ټول صلاحیتونه او استعدادونه استعمالوو او په خپل نوي نسل کې به هم دا روپ وکړو چې کوم زموږ مقاصد دي، د هغوی لپاره به دعاګانې کوو او د هغوی تربیت به هم کوو چې زموږ د معاشرې د دغه ټولو ګندونو او د غلاظتونو نه باوجود به موږ شیطان کامیابېدو ته نه پرېږدو انشاءالله تعالی. په دنیا کې به د خدای پاک د حکومت د قایمولو کوشش به کوو. نو د مایوسېدو هېڅ وجه نشته، بلکې سره د یو عزم د خدای پاک په ښودلې طریقې باندې د عمل کولو ضرورت دی. خدای پاک د نیک اولاد لپاره په قرآن کې موږ ته دعاګانې ښودلې دي، لکه څنګه چې ما ذکر وکړو. یو ځای کې
د حضرت زکریا علیه السلام په ذریعه دعا ښودل شوې ده. هغه دعا دا ده ایک جگہ حضرت زکریا علیہ السلام کے یہ دعا سکھائی اور وہ دعا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب هب لي من لدنک چې خدایه ماله د خپله طرفه پاکیزه ذریت اولاد راکړه. یقینا ته ډېرې دعاګانې اورې. خدای پاک په خپله دا دعا ښودلې ده چې زه دعاګانې اورم، نو ځکه تاسو هم دا وایئ چې یا خدایه ته ډېرې دعاګانې اورې، نو ځکه زموږ دعاګانې قبولې کړه او موږ له پاک اولاد راکړه. نو چې د دعا چې د پاکیزه اولاد خواهش وي، نو بیا د هغې لپاره دعا هم کول پکار ده. خو ورسره پکار ده چې د مور پلار جب پاکیزہ اولاد کی خواہش ہو خیالات دې هم پاکیزه وي او عمل دې نیک وي، لیکن ساتھ ہی چې کوم ماں باپ کو بھی ان پاکیزہ خیالات کا هغه خیالات او هغه نیک عمل چې د نیکانو او د نبیانو صفتونو کې راځي، هغه د خپلولو ضرورت دی هر مور ته او هر پلار ته. ځینې وخت ہر ماں اور باپ که میندې د دیني کارونو طرف ته پام لري، عبادتونه کوي، نو سړي بیا داسې نه وي. ځینې ځینو کې سړي وي نو بیا ښځې خپلې ذمهوارۍ نه پوره کوي. د اولاد د نیک کېدو او د زمانې د بد اثراتو نه بچ کولو لپاره ضروري ده چې د اولاد خواهش او زمانے کے بعد د اولاد د پیدایش نه ضروری ہے مخکې کہ اولاد سړی او ښځه دواړه دې په نیکۍ باندې عمل کوونکي وي. اور اولاد کی پیدائش سے بھی د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صحابیانو په واقعاتو کې یوه واقعه میلاویږي چې پکې اولاد لپاره کے صحابہ د حضرت مسیح موعود علیه السلام دعا د یو تن لپاره، کیا ملتا ہے خو دغه دعا حضرت مسیح موعود علیه السلام اولاد مشروطه کړې وه لیے حضرت مسیح علیہ السلام کی او دې سره مشروطه کړې وه چې هغه تن په ځان کې یوه پاکه تبدیلي پیدا کړي. مشروط هغه تن له احمدي هم نه و، حضرت مسیح موعود علیه السلام بیت ته نه و راغلی، خو شاید چې د هغه څه نیکي وه چې د هغې په وجه حضرت مسیح موعود علیه السلام د هغه لپاره دعا کړې وه. ابھی احمدی بھی نہیں تھا دا منشي عطا محمد صاحب پټواري دی. دی وایي چې زه غیر احمدي وم، دین نه لرې وم او یو ملګری و چې هغه به راته د احمدیت تبلیغ کولو، خو دی وایي چې ما چې هغه ته پام نه و کړی. خو یوه ورځ هغه ډېر زیات ما ته دې باره کې وویل او ما پسې شو چې زما خبرې واوره او په دې باندې غور وکړه. نو ما ورته وویل چې ښه که ته راته دا وایې نو زه تا ته د یو دعا لپاره وایم، که هغه خدای پاک واورېده نو بیا به زه غور وکړم. انہوں نے بہت زیادہ مجھے اس بارے میں او تاسو دا وایئ چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام دعاګانې قبلېږي، نو هغوی ته ووایئ چې ما لپاره د دعا وکړي. او دعا اگر آپ یہی د دې خبرې چې زما 3 ښځې دي او د یو نه مې هم اولاد نشته او یو نفس مې بل واده کړی دی دې لپاره چې اولاد مې پیدا شي. نو دا دعا وکړئ چې زما د زوی وشي او زوی مې هم پکار ده چې د وړومبی ښځه نه وشي. کسی کی اولاد نو هغوی وایي چې دا خط هغوی ولیکلو زما له طرفه او څه مودې پس د مولوي عبدالکریم صاحب له طرفه جواب رالو چې مسیح موعود علیه السلام دعا کړې ده اور بیٹا بھی او فرمایي چې ستاسو به زوی کېږي، خو شرط دا دی چې تاسو د ذکریا والا توبه وکړئ. لکھ دیا میری طرف سے منشي صاحب وایي چې زه هغه ورځو کې سخت بېدینه وم، شرابي، کبابي او رشوت خور وم جواب آیا او رشوت اخیستل زما عام کار و، خو نو زه به څنګه خبرېدی شم چې د ذکریا والا توبه څه وي. نو چې دا ځان خبرولو لپاره چې دا کم قسمه توبه ده، زه جومات ته لاړم، د جومات امام راته زه چې په جومات کې ولیدم نو ډېر حیران شو چې دا شرابي کبابي لکه مې دلته راغله. خو بهرحال چې کله چې په هغه نه پوښتنه وکړه نو زما د سوال جواب هغه رانه کړی شو. وایي چې زه بیا مولوي فتح الدین صاحب احمدي له لاړم بل کلي ته، هغوی نه مې تپوس وکړو نو هغوی راته وویل چې د ذکریا والا توبه خو همدا ده بس چې بېدیني پرېږده،
حلال خوره، د مونځو د روژې پابند شه او جومات ته زیات راځه. وایي چې دا مې چې واورېده نو بیا مې هم دا کول شروع کړو، شراب مې پرېښودو، رشوت اخیستل مې پرېښودو، د مونځ د روژې پابند شوم. وایي چې د 4-5 میاشتو موده به لا تېره وه چې یو ځل زما ښځه په ژړا شوه چې کومه ټوله کې مشره ښځه وه، نو چې د هغې معاینه وشوه، دی چې راغله د هغې معاینه یې وکړه، نو هغې چې کومه خبره وکړه نو هغه د دغې خبرې طرف ته د شک اظهار چې شاید چې دا اولاد کېدونکی دی. نو بهرحال چې د هغې خبره ما واورېده نو ما ورته وویل چې ما مرزا صاحب ته دعا لپاره ویلي وو او دا د اولاد کېدو نشاني ده، دا دې کې د شک څه خبرې نشته. وایي څه موده پس د حمل اثار ظاهرېدل شروع شو، نو ما خلکو ته ویل شروع کړل چې زما به زوی کېږي او صحتمنده به وي او ښایسته به وي. نو چې بیا زما زوی وشو او چې د هغې نه پس ما بیعت وکړو او د هغې علاقې نورو ډېرو خلکو هم بیعت وکړو. نو که خدای پاک د چا انجام ښه کول غواړي نو داسې هم کېږي چې د اولاد خواهش او اولاد کېدل بیا د هغه د اصلاح او د پاکې تبدیلۍ سبب جوړ شو. حضرت مسیح موعود علیه السلام هم د خپل د دعا قبولیت هغوی کې د پاکې تبدیلۍ سره مشروط کړی و. نو بهرحال که یو خوا موږ د ذکریا علیه السلام دعا د خپل اولاد لپاره کوو نو ورسره موږ ته په ځان کې هم پکار ده چې موږ ته په ځان کې هم د پاکې تبدیلۍ پیدا کولو ضرورت دی. خو په دغه لړ کې به دا هم ووایم چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته د یو بل تن معامله وړاندې کړی شو چې هغه چې ما لپاره دعا وکړي چې زوی مې پیدا شي یا اولاد مې وشي نو بیا به زه احمدي شم. نو حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمیلی وو خلاصه دا ده چې زما دعوه د مسیح موعود کېدو ده، ما دا دعوه نه ده کړې چې زه خلکو کره ماشومان پیدا کولو لپاره راغلی یم. نو د هغه حالت بیخي مختلف و. نو د هغه باره کې د مسیح موعود علیه السلام خو بهرحال نبي و، نو د هغوی نظر تر هغه ځای رسېدلی و چې دا شرط داسې دی چې د هغې د ګمراهۍ سبب جوړېدی شي. دا شرط داسې دی چې د ګمراهۍ سبب جوړېدی شي. خو دلته چې بیا په دغه مثال کې خدای پاک د هغه ښه انجام کول غوښته د هغه تن او څه نیکي به هم وه، نو هلته چې بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام دعا وکړه نو خدای پاک نو ورته خبره ورکړی شو او هغې له بیا د زوی د پیدایش خبر ورکړو. خو دا خبره هم یاد ساتل پکار ده چې هر څیز مشروط کول نه دی پکار. احمدي کېدل دعا سره نه دي مشروط کول پکار. ځینې خلک ما ته هم ځینې وخت دا لیکي که دا وشي یا هغه وشي نو موږ به احمدیان شو. نو په شرطونو احمدي کېدل د دین قبولیت نه دی، بلکې دا داسې ده چې په خپلو شرطونو چې خپل شرطونه به خدای پاک مني. نو خدای پاک خو د چا په شرطونو د هدایت سامان د چا نه پیدا کړي. موږ ته ضرورت دی چې موږ د په هدایت روان شو، خدای پاک ته د دې ضرورت نشته دی. نو بهرحال لکه څنګه چې ما وویل چې که یو خوا موږ خپل اولاد لپاره دعا کوو نو ورسره بیا موږ ته په ځان کې هم د پاکې تبدیلۍ پیدا کولو ضرورت دی. په قرآن کې د ذکریا علیه السلام په حواله د دغه دعا ذکر هم ملاویږي په سوره انبیا کې چې رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین، چې زما رب ما یوازې پرې نه دی او تر ټولو وارثانو نه بهتره. او په دغه دعا کې هم چې خدای پاک د خیر الوارثین ویل شوي دي نو واضحه ده چې د اولاد دعا صرف دې لپاره نه چې اولاد دې وشي او وارثان دې پیدا شي چې د دنیاوي معاملاتو وارثان دي، بلکې داسې وارثان د خدای پاک له طرفه د عطا کړی شي چې هغې د دین په دنیا باندې مقدم ساتي
او ظاهره ده چې داسې دوم هغه خلک غوښتلی شي چې په خپله هم دین په دنیا باندې مقدم لري. که انسان په دنیادارۍ کې ډوب دی نو نیک وارثان به بیا څنګه غواړي؟ که یوه ښځه صرف دې لپاره د اولاد خواهش کوي چې د اولاد خواهش د ښځې یوه فطري تقاضا ده، نو بیا صرف ځینې وخت دې لپاره خواهش کوي چې د خاوند یې دا خواهش وي د اولاد، او بیا داسې ځینې وخت د ابتلا سبب هم جوړ شي. د اولاد خواهش ډېر جایز خواهش دی، خو ورسره د نیک وارث د پیدا کېدو دعا هم کول پکار ده. حضرت مسیح موعود علیه السلام دغه خبره بیان فرمایي چې د اولاد خواهش صرف د وارثانو ترلاسه کولو لپاره مه کوئ، بلکې دې لپاره کوئ چې نیک، صالح او د دین خادم وارثان هم پیدا شي. یعنې دا اولاد ستاسو د ابتلا، تاسو لپاره د ابتلا سبب هم جوړېدی شي. یوه موقع هغوی فرمایي چې د اولاد ابتلا هم ډېره لویه ابتلا ده. که اولاد صالح وي نو بیا د څه خبرې پروا کېدی شي. خدای پاک پخپله فرمایي چې وهو یتولی الصالحین، یعنې خدای پاک د صالحینو پخپله متولی او متکفل شي. که انسان بدبخته دی نو که لکونه روپۍ هم د هغه لپاره پرېږدئ، یا که اولاد بدبخته دی نو که هغه لپاره لکونه روپۍ هم پرېږدئ نو هغه بیا په بدکارو کې هغه تباه کړي او قلاش وشي او په هغو مصیبتونو او په مشکلاتو کې به ګیر شي چې د هغه لپاره لازمي دي. او چې کوم تن خپله رای د خدای پاک د رای او د منشا سره متفقه کړي نو هغه د اولاد له طرفه بیا مطمئن شي. د خدای پاک رای او د خدای پاک مرضي څه ده؟ دا چې تاسو دین په دنیا مقدم کړئ. او که دا وي نو بیا هغوی فرمایي چې د اولاد د طرفه نو بیا هغه مطمئن وي، ځکه چې بیا داسې انسان د خپل اولاد لپاره دعا هم کوي او د هغوی د تربیت کوشش هم کوي. او هغوی فرمایي چې هغه هم داسې وي چې د هغې د صلاحیت لپاره به کوشش کوي او دعاګانې به کوي، او په دغه صورت کې به بیا خدای پاک د هغه تکفل پخپله کوي. او که بدکرداره دی نو بیا دی جهنم ته لاړ شي، د هغه پروا دې بیا نه کوي. بیا یو ځای کې هغوی فرمایي د نصیحت په رنګ کې د اولاد په حواله چې دا خبره جاري ساتلې ده هغوی چې پخپله هم نیکان شي او د خپل اولاد لپاره هم یوه د نیکۍ او د تقوا ښه نمونه جوړه کړي او د هغوی د متقي کېدو او د دینداره جوړېدو لپاره کوشش هم کوئ او دعا هم کوئ. څومره کوشش چې تاسو هغوی لپاره د مال جمع کولو لپاره کوئ دومره کوشش دې کار لپاره هم کوئ. کم از کم دومره کوشش خو د انسان وي اولاد ته د دین ښودلو او دین سره تړلو لپاره، لکه د هغوی د دین د تربیت طرف ته لکه څومره چې دنیاوي کوششونه کېږي، دنیا طرف ته کوششونه زیات دي او د دین طرف ته ډېر کم کوشش وي. په دغه وجه بیا ځینې خلکو باندې ابتلاونه هم راځي، په مشکلاتو کې ګیر شي. بیا هغوی فرمایي چې د اولاد خلک خواهش لري، خو ځینې وخت کم صاحب جایداد خلک وي، هغه خلک ما لیدلي دي چې دا وایي چې خدای پاک درله اولاد راکړي چې دغه جایداد وارثان شي هغوی. نو د اولاد خواهش هغوی صرف د جایداد لپاره کوي چې جایداد یې پردو په لاس کې لاړ نه شي. نو هغوی فرمایي چې دا خلک په دې نه پوهېږي چې کله دوی مړ شي نو بیا شریکان وي، تربوران وي او که اولاد هر څوک ورته پردي شي. بیا فرمایي چې که د اولاد خواهش لري نو پکار ده چې دین هم غرض دا وي چې هغه د دین خدمت وکړي. بیا خدای پاک په قرآن کې موږ ته دا دعا هم ښودلې ده چې واصلح لی فی ذریتي انی تبت الیک وانی من المسلمین، چې یا خدایه ما لپاره زما د ذریت اصلاح هم وکړه، یقینا زه ستا طرف ته
رجوع کوم او بشکه زه فرمانبردارانو کې شامل یم. نو دلته د اولاد د اصلاح لپاره دعا ده. نو ورسره د دغه خبرې اقرار هم دی چې زه ستا طرف ته رجوع کوونکي کې په فرمانبردارانو کې د شامل شم یا یم. نو اولاد لپاره چې کله دعا کوي انسان، نو بیا د خدای پاک په حکماتو باندې عمل او د خدای پاک کامل فرمانبرداري هم ضروري ده، همله بیا دعا قبلیږي. نو یو ډېره لویه ذمهواري ده د مور هم او د پلار هم چې د ماشومانو اصلاح لپاره، د هغوی تربیت لپاره مستقل د خدای پاک نه د خپل د اولاد د بهترۍ لپاره د دعاګانې غواړي او خپلې نمونې د اولاد لپاره قایمې کړي. د خپلې نمونې د هغه تعلیم خلاف دی چې کوم خدای پاک ورکړی دی، او که خپلې نمونې د هغه نصیحت خلاف دی چې کوم ماشومانو ته مور پلار کوي، نو بیا د اصلاح په دعا کې هم نیک نیتي نه وي او چې عمل هم داسې نه وي، نو بیا دا ګیله هم غلطه ده چې موږ د خپل اولاد لپاره ډېره دعا کړې وه خو هغوی بیا هم خراب شو یا موږ خدای پاک په ابتلا کې واچولو. بیا په قرآن کې خدای پاک یو ډېره جامع دعا خیلی ده چې هغه خلک چې کوم د شیطان د حملو نه بچ کېدل غواړي او بچ پاتې کېږي او د خدای پاک او د رحمان خدای بندګان جوړېدل غواړي، نو د هغوی چې کومې خوبۍ دي، چې کوم ځینې خصوصیات دي د هغوی، نو هغوی کې یو دام ده چې هغوی دا دعا کوي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. چې زموږ خدایا په د خپل د ژوند ملګرو د طرف او د خپل د اولاد له طرفه زموږ سترګې یخې وساته او موږ د متقیانو امامان کا. دا دعا اولاد لپاره هم او د خپل ژوند ملګرو لپاره هم، سړو ته هم کول پکار ده او ښځو ته هم، چې ښځې او سړي د نیک او د صالح اولاد خواهش لري او دعا کوي، نو بیا د اولاد د پیدایش نه پس د هغوی کارونه ختم نشي، بلکې مور هم او پلار هم، ښځه هم او خاوند هم په خپله خپله دایره کې نګرانان او امامان دي، او دا حق به هله پوره کېږي چې هغوی په خپله هم په تقوا روان وي او ماشومانو لپاره بیا دعاګانې هم کوي او په خپلو اعمالو هم نظر ساتي. نو حضرت مسیح موعود علیه السلام د دغه آیت په حواله ډېر په تفصیل بیان فرمایلی دی. هغوی فرمایي په یو ځای کې چې نکاح هم یو بل غرض دی چې د کم طرف ته د قرآن سوره فرقان کې اشاره شوې ده، او هغه دا ده چې والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یعنی مؤمنان هغه دي چې دا دعا کوي چې خدایا زموږ خدایا د خپلو ښځو له طرفه او د زامنو له طرفه زموږ زړونه یخ کا او داسې وکړه چې زموږ ښځې زموږ زامن د نیکبخته وي او موږ د هغوی امامان شو. نو دلته هم مور پلار ته خپل عمل سره د دغه دعا سره د خپل د عمل د ښودلو هدایت هم فرمایلی دی چې موږ د هغوی امامان شو. د پیشرو د امام کېدو مطلب هم دا دی چې موږ د خپلې عملي نمونې قایمې کړو. نو په قرآن کې خدای پاک بار بار هر دعا سره د دغه خبرې تکرار فرمایلی دی، اعاده فرمایلی دی او تلقین فرمایلی دی چې د خپلو عملونو طرف په خپلو عملونو نظر ساتئ که تاسو د صالح اولاد خواهش لرئ. بیا د دغه خبرې ذکر کوي چې د اولاد خواهش ولې پیدا کېږي او ولې پکار دی چې وي، او د انسان د پیدایش چې کوم مقصد دی
نو د اولاد چې خواهش لري انسان، نو هغه هم د نظر وړاندې ساتل پکار دی، یا د اولاد د پیدایش په وخت هغه وړاندې ساتل پکار دی، او په خپل عملونو هم نظر ساتل پکار دی، د خپل اصلاح فکر هم کول پکار دی چې اولاد هم بیا نیک او صالح شي. دا صرف نه چې د دولت او د نور چې کوم مال اسباب وي د هغوی د وارثان پیدا کولو لپاره د اولاد پیدا کړی شي، او دا دعا په کوم ترتیب او څنګه کول پکار ده. د دغو ټولو خبرو تفصیل حضرت مسیح موعود علیه السلام بیان فرمایي چې انسان ته سوچ کول پکار دی چې هغه ته د اولاد خواهش ولې کیږي، ځکه چې دا صرف د فطري خواهش تر حده نه دی محدوده کول پکار، لکه څنګه چې انسان تږي کیږي یا اوږې کیږي، چې کله دا د یو خاص اندازې نه د لږ او تنده زیاته شي نو بیا ضرور د هغې د اصلاح فکر کول پکار دی. نو خدای پاک انسان خپل عبادت لپاره پیدا کړی، لکه څنګه چې فرمایلی دي چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اوس که انسان په خپله مؤمن او عبد نه جوړیږي، د خپل د ژوند اصل مقصد هغه نه پوره کوي او د عبادت حق نه پوره کوي، بلکې په فسق و فجور کې هغه ژوند تیروي او یو نه پس بله ګناه کوي. نو که داسې تن د اولاد خواهش لري، نو د هغې به بیا څه نتیجه وي؟ صرف دا چې د ګناهونه کولو لپاره هغه خپل یو خلیفه شاته پرېښودل غواړي، په خپله یې څه کمې پرېښې وي چې هغه اوس د اولاد هم خواهش لري. نو د اولاد خواهش صرف دې لپاره نه دی پکار چې دیندار او متقي دي وي، نو که د اولاد خواهش صرف دې لپاره نه وي چې هغه د دینداره وي او متقي وي، د خدای پاک فرمانبرداره دي وي او د دین خدمت دې کوي، نو دا بیا بیخي او فضول خواهش دی او یو قسمه معصیت دی او ګناه ده، او د دې نامه باقیات صالحات په ځای باقیات سیئات ایښودل به جایز وي. یعنې اولاد چې کوم بیا شاته خپل پردي نه هغه به نیک صالح اولاد نه وي، بلکې داسې اولاد به پرېښي وي چې بد عمل لري. فرمایي که څوک دا وایي چې زه صالح یم، چې زه صالح او د خدای نه وېرېدونکی او د خادم دین اولاد خواهش لرم، نو ډېر ښه خواهش دی، خو دغه دا صرف وینا به صرف یوه دعوه وي، تر څو چې هغه په خپل حالت کې یو اصلاح ونه کړي. چې خواهش خو د نیک اولاد لري، خو خپل عمل د هغې نه مختلف وي. نو ډېر خلک داسې راځي چې هغوی دا وایي چې دعا کوي چې نیک اولاد دې خدای پاک راکړي، صالح اولاد دې راکړي. په خپلو لمونځونو کې هم د خپلو لمونځونو باره کې د هغوی هم دا جواب وي چې کوشش کوو چې ټول لمونځونه وکړو. نو چا چې د لمونځ فرض هم نه پوره کړي، نو د هغوی د نیکۍ بیا څه حالت کیدی شي؟ هغوی فرمایي چې په خپله هم د فسق و فجور ژوند تیروي او په خوله دا وایي چې زه د صالح او د متقي اولاد خواهش لرم، نو په خپله دغه دعوه کې هغه بیا دروغجن دی. صالح او د متقي د اولاد خواهش نه مخکې ضروري دی چې هغه په خپل اسلام وکړي، خپل ژوند دی د متقیانو ژوند کې. که اله بیا هغه داسې خواهش لري، نو دا به یو نتیجه خیز خواهش وي، او داسې اولاد په حقیقت کې د دې قابل وي چې هغې ته د باقیات صالحات وویلی شي. خو که دا خواهش صرف دې لپاره وي چې زموږ یو علامه دې پاتې شي او زموږ د مال اسباب وارث دې شي، نو که هغه څومره نامتو مشهور تن وي او دغه قسمه خواهش هغوی فرمایي چې زما په نظر کې شرک دی. بیا یو خبره مخکې زیاته یې ووایي چې یوه خبره دا هم ده چې د اولاد خواهش خو ډېر خلک کوي، اولاد کېږي، خو دا هېچېرې نه دي کتلی شوي چې هغوی د اولاد تربیت او هغوی نیک عمله جوړولو لپاره د خدای پاک فرمانبرداره جوړولو لپاره څه کوشش او فکر هم کوي. نه چې د هغوی د لپاره دعا کوي او نه د تربیت مراتب د نظر وړاندې ساتي. دعا طرف ته ډېره کمه توجه کوي، د تربیت طرف ته چې کمه توجه پکار ده هغه هم نه وي.
فرمایي چې زما خو خپل دا حالت دی ځان باره کې حضرت مسیح اسلام فرمایي چې زما خو خپل دا حالت دی چې زما یو مزد هم داسې نه وي چې پکې ما خپل ملګرو او اولادو او ښځو لپاره دعا نه وي کړې. ډېر مور پلار داسې وي چې خپل اولاد ته بد عادتونه وښيي په سر کې، او چې کله هغوی بدي کول شروع کړي نو هغوی د هغوی داسې انتباه نه ورکوي، او نتیجه بیا دا وي چې هغوی ورځ تر ورځه نور په بدۍ کې نر کېږي او بې باکه شي. که په سر کې منې نه که پوه یې نه که په مینه هم پوه نه که په سر کې نو بیا ورو ورو هغوی کې بدۍ زیاتېږي. بیا یو ځای کې حضرت مسیح اسلام فرمایي چې خلک د اولاد خواهش وکوي خو دې لپاره چې هغوی د دین خادمان شي، بلکې دې لپاره چې په دنیا کې د څوک د دوی وارث شي، او چې کله اولاد وشي بیا د هغوی د تربیت فکر هم نه کوي، نه د هغوی د عقایدو اصلاح کوي. او دین ښودل هم ضروري دی، دا نه چې که بهر نه وخت ملاو نه شو د دنیا په تعلیم کې مصروفه دي، د دنیا په کارونو کې مصروفه دي، نو ځکه نه په خپله توجه هغوی ورکړو د دین ښودلو طرف ته، نه ماشومانو لپاره څه انتظام کړی وي. دین عقاید ښودل ډېر ضروري دي. فرمایي چې نه دوی د اخلاقي حالت د سمون طرف ته هم پام نه کوي. اوس خو د اخلاق معیار هم دلته څه بل دي. په قرآن کې خدای پاک چې د کوم د دین اخلاقي معیار ښودلی دي هغه ډېر د اعلی معیار دی، او صرف د دنیا اخلاقي معیار نه بلکې هغه اخلاقي معیارونه موږ ته لټول پکار دي چې کوم خدای پاک ښودلی دي، چې کوم اسلام موږ ته ښودلی دی، چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل عمل ثابت کړي موږ ته ښودلی دي. او دا هغه اخلاقي معیارونه دي چې موږ به مخکې خپل نسلونو کې هم قایم وو. هغوی فرمایي چې یاد لري چې د هغه ایمان نشي سمېدی چې څوک اقرب تعلقاتو باندې نه پوهېږي، چې هغه د دې نه قاصره دی، نو د نورو نیکو ته نه څه امید کېدی شي. خدای پاک فرمایي او د اولاد خواهش په قرآن کې داسې بیان فرمایلی شوی دی چې ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یعنې خدایه زمونږ د ښځو او د ماشومانو له خوا زمونږ سترګې یخې وساته، او دا عمله کېدی شي چې د فسق او فجور ژوند د دوی نه تېروي، بلکې د عباد الرحمن ژوند نه دوی تېروي. او خدای په هر څیز باندې مقدم لري. او مخکې بیا نوره واضحه کړې ده چې وجعلنا للمتقین اماما، چې که اولاد که نیک او متقي وي دا به د هغوی امام وي. نو د متقي کېدو دا دعا هم ده، یعنې ځان متقي کولو لپاره دا دعا ده چې خدای پاک دې موږ هم په تقوا روان کړي، او بیا مخکې د اولاد هم د متقي کېدو لپاره دا دعا ده. بیا هغوی دا فرمایي چې د اولاد پرورش صرف د رحم په لحاظ نه کوي، او نه دې لپاره چې د هغوی جانشینان د جوړ شي، بلکې وجعلنا للمتقین اماما لحاظ ساتي، یعنې اولاد د دین خادم وي. هغوی فرمایي چې څومره خلک دي چې د اولاد لپاره چې دا دعا کوي چې اولاد د دین پهلوان د هغوی بچي د دین پهلوانان وي. ډېر کم خلک وایي چې داسې به کوي. فرمایي چې اکثر خو داسې چې هغوی بیخي خبر نه لري چې هغوی ولې د اولاد لپاره دا ټول کوششونه کوي. اکثر خو پکې داسې چې صرف خپل جانشینان ترلاسه کولو لپاره دا دعاګانې کوي، هېڅ غرض نور نه وي. صرف دا خواهش چې تربوران یا پردي خلک د هغوی د جایداد وارثان نه شي. خو یاد ساتي چې داسې دین بیخي برباده شي، نو د اولاد لپاره صرف دا خواهش چې هغه دی، دا خواهش پکار دی چې هغه د دین خادم وي، او په خاص طور چې کوم واقفین نو دي د هغوی مور پلار ته ډېر زیات دې طرف ته پام کول پکار دی چې هغوی د ماشومانو توجه د دین طرف ته کړي. بیا هغوی فرمایي چې زه دا ګورم چې خلک چې څه کوي هغه صرف د دنیا لپاره کوي، د دنیا مینه په هغوی باندې ډېر کارونه کوي، د خدای پاک لپاره هغوی نه کوي. او که د اولاد خواهش کوي نو په دې نیت دی چې وجعلنا للمتقین اماما، په دې باندې نظر وکړي چې یو داسې ماشوم دې پیدا شي چې هغه د اسلام د تعلیم د خورولو ذریعه وي، چې داسې
پاک خواهش وي نو خدای پاک بیا قادر دی چې د زکریا په شان د چاله اولاد ورکړي. خو زه دا ګورم چې د خلکو نظر د دې نه مخکې نه ځي چې زموږ باغ دی یا نور څه جایداد هم د دې د هغه وارث شي، څوک تربوران د دا رانه وانخلي. خو هغوی دا سوچ نه کوي چې که تاسو که موږ مړ شو نو هغوی دا سوچ نه کوي چې که هغوی مړ شي نو بیا هغوی لپاره خو به که ملګري دي که دشمنان دي ټول به ورته برابر شي. نو فرمایي چې ما ډېر داسې خلک کتلي دي او اورېدلي مې دي چې هغوی راته دا وایي چې دعا کوي چې اولاد دې وشي چې د دغه جایداد وارثان شي، دا نه چې د مرګ نه پس تربوران د جایداد رانه واخلي. اولاد دې وشي که هغه بدماشه وي او د اسلام معرفت نه ورڅخه خبر نه وي. په عام مسلمانانو کې خو دا خبره ډېره عامه ده. په دغه وجه هغوی په خاص ډول د هلکانو پیدایش طرف ته ډېره توجه لري چې هلکان دې پیدا شي. او چې کوم هلکان دي هغوی خپلو خویندو ته او چې کوم مور پلار دي هغوی لوڼو له بیا جایداد کې برخه نه ورکوي او ټول جایداد هلکانو له ورکوي، هلکان یې وارثان شي چې د اسلام د تعلیم بیخي خلاف خبره ده. او بیا هغه هلکان هم دا جایداد ضایع کړي. دا خو موږ په دنیا کې ګورو مثالونه ښکاري نن سبا هم موږ ته. خو بهرحال لکه څنګه چې ما ووایي چې په خاص ډول د واقفینو چې کوم مور پلار دی هغوی ته د خپلو ماشومانو د تربیت طرف ته په خاص ډول پام کول پکار دی. او د دې لپاره هغوی ته دعا هم کول پکار ده چې هغوی چې د لوی شي نو دین د په دنیا مقدم ساتي، وقف کوونکي د هغوی وي. دا نه چې صرف د وقفینو خطاب ورته ملاو شو نو چې لوی شو نو دا دې وایي چې موږ خپل کار کوو، بلکې چې کوم واقفینو دي هغوی د مخکې د جومات نه تپوس وکړي چې جومات ته ضرورت شته او که نه، او که جومات اجازت ورکوي نو بیا د هغوی خپل کارونه دې کوي. ګینې هغوی ته په خپله پکار ده چې ښه په اخلاص خپل لوز دې پوره کړي او خپل د مور پلار لوز دې پوره کړي او ځان دې د وخت لپاره وړاندې کړي. نو اولاد لپاره دعا او خواهش سره د دغه سوچ پکار ده او سره د دغه دعا پکار دی چې داسې اولاد دې وشي چې دین په دنیا باندې مقدم ساتي او زموږ یعنې د مور پلار او د خاندان عزت قایموي او خپل د پلار نیکه د نامې عزت دې قایم وساتي. ډېر خاندانونه داسې دي چې چېرته د هغوی پلار یې نیکونه د حضرت مسیح موعود علیه السلام په صحابهو کې وو او صرف د هغوی اولاد کېدل کافي نه دي. ډېر په فخر دا خلک دا وایي. ښه خبره ده، فخر هم عمله پکار دي چې کله هغوی هغه نیکۍ هم جاري ساتلي وي. صرف اولاد کېدل کافي نه دی بلکې د مور پلار هم دا کار دی چې هغوی د خپل اولاد لپاره دا دعا کوي چې هغوی دې هم د خپل پلار نیکه چې کومې نیکۍ دي په هغې باندې قایم پاتې وي. او چې کله دا دعاګانې مور پلار کوي نو بیا دې په ځان هم نظر ساتي چې ځکه چې موږ د خپل د پلار نیکه نامه عمله ژوندی ساتلی شو چې کله موږ په خپل عمل هم نظر ساتو. نو خپلو جایزو سره هر تن ته تر آخري وخته د ماشومانو د نیک فطرته کېدو او د صالح کېدو لپاره دعاګانې کول پکار دي. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې د خدای پاک نصرت هم د هغو خلکو د ترلاسه کېږي چې همیشه په نیکۍ کې وړاندې قدم دي او په یو ځای کې ایثار نه پاتې کېږي. همدغه خلک دي چې انجام ښه وي او د ښه انجام لپاره هغوی فرمایي چې ځان لپاره هم خپلو ماشومانو لپاره او ښځو لپاره هم مستقل دعاګانې کول پکار دي. بیا هغوی موږ ته نصیحت فرمایي او دا وایي چې هغه کار کوي چې د اولاد لپاره بهترینه نمونه او سبق وي. دا د مور پلار کار دی او دې لپاره ضروري ده. فرمایي چې دې لپاره ضروري ده چې ټولو نه مخکې خپله اصلاح وکړئ. که تاسو د اعلی درجې متقیان او پرهیزګاره شئ او خدای پاک راضي کړئ نو یقینا بیا هم دا کېدی شي چې خدای پاک به ستاسو اولاد سره هم ښه معامله کوي. فرمایي چې په قرآن کې د خضر او د موسی علیهم السلام کیسه راغلی ده چې دغه دواړو یو ځای یو دیوال جوړ کړی و چې د یتیمو ماشومانو وو. او هلته خدای پاک فرمایي چې وکان ابوهما صالحا چې د هغوی پلار صالح و. دا ذکر نه دی کړی چې هغه ماشومان په خپله څنګه وو بلکې د مور پلار ذکر فرمایلی دی. فرمایي چې دغه مقصد ترلاسه کړئ. د اولاد لپاره همیشه د هغې د نیکۍ خواهش کوئ نو بیا خدای پاک به هم د اولاد سامان پیدا کړي د هغوی د بهترۍ لپاره، د هغوی د رزق لپاره. نو دا هغه بنیادي اصول دي چې د کوم طرف ته بار بار
حضرت مسیح موعود علیه السلام زموږ پام ګرځولی دی او دا هم د قرآن د تعلیم وضاحت دی چې مور پلار په خپله نمونه چې د مور پلار خپله نمونه د ماشومانو په تربیت کې یو کردار لوبوي. خدای پاک دې موږ ته توفیق راکړي چې زموږ هر تن دی د اولاد لپاره یوه بهترینه نمونه شي. دین په دنیا باندې د مقدم ساتلو چې کوم لوز دی هغه دې موږ پوره کړو. د نورو طرف ته کتو په ځای د ځینو خلکو عادتونه وي چې هغوی نورو ته بس ګوري چې هغه څنګه دی. د خپل اصلاح طرف ته به موږ پام کوو. امید مو مخکې یو نیک نسل روانولی شو او چې په تقوا باندې هغوی روان دي. خپل اولاد لپاره مستقل دعاګانې دې مونږ کوو چې خدای پاک د زموږ اولاد هم همیشه زموږ د سترګو د یخوالي سبب جوړ کړي او بیا دا سلسله مخ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.